अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बड़ा तशब यौमेंट निस्बत सतावई तमुली से भी निस्बत सतावई قضية وتصديق ستوي مولي سي يومت دمورب تعريف راتوك تمولاي دمورب تعريف راتوك سيدك مستاذ سيدك مستاذ خبر انا نشي غوري خبر انا نشي جي خجي هذا السيد سيده سادار بس موسيقى دا عوام په دې دا تصویر مجادله نه ده خدا د مجادله اولنې قدم وخخت ده کدا چې مطلب تاسو دغه طرف باندې خبره کیږي خو بل خبره کوم تاسو بل کوم نو اصل مقصد پوه شو د زمیدارانو په اړه ټول مسلمانانو نجي ناخذ زمیداران شو نو مخ زمیداران نه یو نه څنګه ده تو هذا كي مستاذ ده تابع دبل موقع مالكم تلك شبشة زابس هذا شيء چل دي تذا ما خبر وصور تيمة تنقوا بس تبقى لارشة بس تذكر شروك كل زمان بس تاسو زمونږ روري او اگر چران لري خو زمونږ روري تا دوی چې د مروجه جمهوریت مطلقاً کفر دی او بیا دی په سیده وضاحت لپاره س الفاظ استعمال کړه غوایا دا ماجد پورا دعوه داسره مروجه جمهوریت چې د دنیا اکثر مالکی د عوام اورګه دا لیکه مروجه د خپل ځکه لیکه مروجه جمهوریت اورګه جمهوریت لوګو ځوانه نه کار مالا کنه اکسلیټر مت دباوه خیا مروجه جمهوریت چې د دنیا اکثر ممالکو کې د عوامو د اجتماعي زندګي تیرولو د پاره یو وضعي نظام دی ها دا د شریعت محمدي صلی الله علیه وسلم سره متضاد کفری او شرکی نظام دی او اسلامی نه دی داستا د دې مدعا پورا وضاحت شو زمونږ په مدعا باندې خو پې کنه زمونږ مدعا دا چې جمهوریت کفر نه دی په وخت د ضرورت او مطلقاً جمهوریت او بعضی جمهوریت کفر نه دی دا زمونږ جواب دا وشو تو کو چرته بل فرض د خپل کوم دعوت دی دا پدې کې تانا زد یو څو ته پوسونو حقداري می چې تانا زد ته پوسونو کوم ته سیده کې مستاذ په جبه کې به درنه کم ستا په خیال غست د پښتو خبره ستا په جبه کې به تانو اول به تم ته لګدا وضاحت کې چې ستا د مروجه نه سم مقصد دی مروجه نه مراد ستا د کلی رواج یا د مروجه نه مراد د دې پېښور رواج یا د مروجه نه مراد د پاکستان رواج یا د مروجه نه مراد د فرانس رواج یا د مروجه نه مراد د امریکای رواج یا د مروجه نه مراد د انګلند رواج کته د انګلند مروجه زما په سر باندې رولي نو دې ته به مروجه وي خو دې ته زه مروجه نه وي کته د جرمني مروجه زما په مروجه باندې حمله او دا مروجه په هغه مروجه باندې حمله نو دا مروجه بستا په مروجه خدا د ما په نسبت باندې مروجه نشته نو یو به تماته تنقیو کې وضاحت پوکې چې ستاره د مروجه نه مراد څه شي دا ځان سره ولیکا دا وېما دا ټول رواني دوی مزتانه د دې وضاحت لما چې تا او مطلقاً په مرتبه د اطلاق کې خوصه قصه په مرتبه د اطلاق کې دا ډېر عام شی راغلی وي د دې د لاندې اکثر مرادي او د دې د لاندې اقل مرادي او د دې د لاندې بعض مرادي او د دې د لاندې کل مرادي
نو چې تا کله وی مطلقاً نو د مطلقاً د حکم د وجنه لفظ د اکثر او لفظ د بعض او لفظ د جزئی او لفظ د کلی دا ټول په دې کې نه داخل شوی دي نو دا خبره چې مطلقاً تا ویل دي دا د اکثر سره لږه معارضه ده دا به ټیک کې چې تر نه اکثر نه کم اکثر علي آیا زمونږ د علاقه اکثر تنالي یا د بل علاقه ځکه تا چې مرتبه د اطلاق ته شی اورسو نو د مرتبه د اطلاق ته وجنه ک اکثر دی او ک اقل دی او ک مشهور متکلم دی دا زما قصه چې ناس عام دی او ک اخص دی او ک کل دی او ک جز دی دا ټول په دې کې نه داخل شوی دي وضاحت اجماع نو ته وضاحت ته یو کې چې ستاره مطلقاً مراد څه شي دي دویمه ده درې مونږ ته بیا وروسته ان شاء الله تعالی دا تاسو کو چې ستا په دې سره څه مقصد راغلی دی چې په اکثرو ممالکو کې د عوامو د اجتماعي ژوندۍ لپاره د دې لپاره به مونږ بیا تا نه خامخا روستو موازی کو خیر دی اوس نو روستو موازی کو تا نه مونږ ردی ته پوښتنه کو چې ستا په دې جمهوریت څه شي راغلی دی او د جمهوریت څه شي نه دی راغلی اوس کو چرته ته چې درې د 20 دی او زه ته چې دا شل دی او د مو ستا په منځ کې صرف نزاعي لفظي وي نه تکلیف نشته ته بیس وای او زه به ته شل ویم او دا به ته نه یو شل نه بیا خرابېږي بیا نزاعي لفظي نه دی به ته بل څه وي په انګلیش کې به ته 20 وي خدا چې زه به ته شل ویم او ته بیس وي بیا د مو ستا په منځ کې اختلاف نه راځي خو کته د جمهوریت یو تعریف کې په معنا د دې سره چې دا یو نظام دی خلاف ته داسې نظام چې د الله د نظام خلاف او زه جمهوریت بل تعریف کوم او ته دا ثابت کوم په کتابونو کې چې جمهوریت هغه نه چې کوم ستا په ذهن کې نه راغلی دی زما په دې خبره راسي چې تا ماته د جمهوریت داسې تعریف وکړي چې جمهوریت داسې شی دی چې د الله د نظام خلاف یو شی دی نو دا به ته ماته ثابتې چې دا تعریف چا کړی دی بیا چې زه ته دا ثابت کوم چې کوم شی ستا په ذهن کې پروت دی وردا ستا مغالطه ده جمهوریت هغه نه دی چې ستا په دې ذهن کې کوم پروت دی دا تعریفات مونږ وروړي دي دا برستو کو خیر دی په دې مده کېږي بل سبب څه د چا موقع بدل در کوم ان شاء الله لګ بس کې او چې بس خپکه متفق او ته نو دا بدل د موقع در کوم په یو ځای نه راګیرم ان شاء الله رو نو ته بیا موږ ته تعریف ته جمهوریت وکي بیا چې څوک زما د ستانه جمهوریت مني زبو ګورم چې د دې مولا د خبره په دې جمهوریت کې څنګه ده نو کو ستاده جمهوریت چې امنه او غزه ما خلاف موظفم په حکم کوم حکم بالفرض زما جمهوریت داسې جمهوریت چې اغا ستا په دې دوربین کې په دې چشمو کې هم سم راته نو بیا به ته ماته لیکل کې چې یاره مفتي صاحب ما چې کومه مغالطه وه زه په دې مغالطه کې غلط شوی وم او دا ته چې د کوم جمهوریت دعوادار نو دا جمهوریت د شریعت محمدي خلاف نه دی راغلی درېیمه خبره شوه څلورمه خبره دا ده چې دا ته کوم جمهوریت ته وایې نو دا اگر چې تا په دې ویډیوګانو کې اته څلې ځله ویلي دي او ما اورېدلي دي چې څوک قایلین د دې وي یا څوک مانعین وي بیا قایلین په دوه قسمونو سره یو قائلین او یو فاعلین د دې حکمونه به مونږ ته بیان کړي چې قائل د جمهوریت بیا قائل په دوه معنی سره یو فاعل او یو قائل د تاسو حکم راغلی دی دویمه خبره رااله دریمه خبره دارا چې تا مونږ ته دا خبره وکړه چې دا کفري شرکی اسلامی نظام نه دی دا ډېر خطرناک حکمونه دي شرکی دی اسلامي دا ډېر خطرناک حکمونه دي یو دا چې دا کفري دی بل دا چې دا شرکی دی اسلامی نه دی دا یو سلب دی سلب داسې شی راغلی دی چې زه تا ته وایم چې تاسو مشرق ته نه ناستو مغرب ته ناستئ دا هم صحیح کېږي چې ته مشرق ته نه ناست مغرب ته ناستې د به مشرق ته ناستې خو د به مغرب ته ناست راغلی دا دونه پتا باندې صحیح کېږي د ما خبره ته سوچ کوئ او دا د امور اضافیونه دي دا صحیح کېږي چې د مشرق ته خدا په سلب او په عموماتو کې جاری کېږي او سمېږي خدا چې تا حمل کو بیا تا دا کو چې ایجاب کو حکم دی کو چې کفر دی او شرکی دی نو د دې لپاره به تصریحي ادله راوړي څه په اوا کې به مارغان نه نیسو ګوري ښا چې دغه دی او هغه دی قطعي ثبوت او قطعي دلالت ادله به ته د دې راوړي چې دا تا ثابت کړه چې دا قطعي ثبوت او قطعي دلالت ادله دي چې جمهوریت شرک ته او کفر دی هغه جمهوریت چې تا مطلقاً معنی سره کوم غستري بیا به ان شاء الله په دې باندې ځو ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحیم مفتی صاحب محترم تاسو خپه نشئ تاسو سرچمه خبره شروع کینو دار چا خپل یو طریقې کاری کنه جی اما د حضرت صاحب د ادب د وجنه تاسو وکي کني مشوره دا شی چې بل چا سره به خبري مونږ نه کوو باقي چې کوم جوابات نه کوم که تاسو مطلب 2000 کرتم وای یو جواب نه در کوم
حضرت صاحب چې کومې خبرې وسو کې نو اصولي خبرو ته اوس راغی زما دغه مقصد دی دغه سوالات دي کې ان شاء الله جوابات کوم افهام او تفهیم مجلس دی نو اول نمبر دی چې کومه خبرو کنده شر د مروجه وضاحت کوي کنه جی نو مروجه تاسو وی چې د مروجه خجي دا کوو دا نو مروجه وضاحت دا دی چې یار تاسو چې د کوم ملک یا د علاقې زمونږ د مروجه مراد دا دی چې د دنیا په هر ګوټ کې په هر ملک دی خو چې جمهوریت دی او رایج دی نافذ دی دا زمونږ ټول مراد دی مروجه زمونږ دغه مراد دی یعنی که داغي خطوطان او داغي کیفیات او داغي اصول او داغي شرایط او داغي حدودات بدلیږي نو دا ټول اصل هم دې ته باندې نو ما په خبرو راځي جی جی بالکل سم مطلب می دا دی قبل فرض داسې بدلون پکې وی چې اغا دا شی د حد د کفر نه اوباسي خو بیا خو درسته ده خو داسې مونږ چې کوم جی 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 زما خبر لګ کړ ټول حضرت صاحب زمو خبر اوري زمو خبر تاسو اوري خو چې کوم نظامونه رایج فل حال دی نو دې کې داسې خبره نشته چې د حد اسلامیت تر ورو باسي هغه مونږ ټول باندې حکم لګو ټول باندې جی یو خبره دا شو نو مروجان زموږ دا چې کوم نافذ عمل دي چې دا کوم اوس فل حال نافذ دي په ټول دنیا کې دغه نظامونه مراد دي ګورجی رایج سونه دي خجی بالکل دی لګي زه خبره کوم جی دا تاسو دا مستاسو د خبرې جواب درکو موجوده چې کوم رایج نظامونه دي نو دې کې عائلل د کفر شته ټول ته مونږ د کفري چې کوم حکم لګولې په ټول مونږ لګولې دي دغه نه زمو مروجه مراد دي او جی دویم استثناءات پکې نو شي یا څه پکې شي فی الحال ګورجی مروج دغه ټول د شامل شو حکم تاسو بیا ولې وایي کبل فرض یو ملک حکم دی یو ملک نظام دی او هغه مونږ راول بيخي د شرط اصول ته او شرط اصول ته برابر ګناه ته بیا کفر ویل دا په کوم دین کې جایز دی او یو خبره شو او دویمه خبره دا چې تاسو دوه ویلي چې یاره الته کې تاسو اکثریت او مطلق د خپل کې لګا دا برابر نو مونږ برابر کړی جی چې کوم وښی جی او شي حضرت صاحب کوم فرمایل چې یاره هغه کې اکثر خود مطلق سره مطلب دغه دی کنه نو دلته خو په دې تفصیلی کې زموږ دغه نشته دی مطلقاً خبرم نشته دا چې کوم اوس داوا مونږ تاسو وړاندې کړي خو دا ټکی نشته موږ په دې باندې کوم داوا ده مروجه جمهوریت مطلقاً توګه نه جی داوا مو سپیش کړي تاسو ته ما ویل چې دا ووري تنقیحات بیا فورا شروع کنه جی فوس وضاحت خو جی مونږ تاسو ویلي کچرته کې مونږ محترم کچرته کې تاسو زمونږ دغه علي نو بیا خو تاسو هم کافي بیا تاسو هم چې وضاحت ضرورت نشته تاسو وضاحت ولې طلب کو په دې کې اوس نشته دا کوم چې اوس مونږ کړی داوا دې کې نشته نه جی نه هغه تاسو ویلو کنه د پوس وضاحت مغوښته دي داونه دا بار بار چې تاسو ملي کې دا داوا والے ما ته پری حضرت صاحب تاسو ما اومېلی چې دا مونږ لیکلم دا ویلي تصویر ته لیدل ته مې پړوم که حضرت صاحب اوم لیکلا جی جی نو صراحت مو کو زما صراحت اومني کنه وسم سید جی دغه نشته دا خبرم ختم شو هغه داوا دنا نه جی نه دا مطلب نه دی دا مطلب نه تاسو کوم په داوا کې د ټکو تعارض نه تعارض غټی کې دلته نشته تاسو مونږ درې دي مخکې نه تاسو خبره الهام مونږ ته شیو تاسو الهام مونږ ته شیو تاسو د ختم کې مونږ ختم کړی مخکې نه اوس کټ کی مرسي محترمه حضرت سے مبارک تاسو ما جی خبر مرسي تاسو لګ مهرباني کوي ما جی او داوا پیش کنا تاسو کو پوسټونو باندې کیسه کو نو پوسټ باندې خو ته مو ویل خو تاسو نه منو دلا دا داوا شوب تاسو ور دي کی په دې خبرو کوي هغه پوسټونه پری دی دې کې شتوس صبر نه جنا دا ما چې کومه داوا او کدي کې شتا کدي کې وینو دا کټ کوي کدي داوا کې وینو دې نه کټ کوي کدي کې نو بیا اعتراض نه جنا نه
نه جي نه داسې نه ده دا وختینه دا خو ما تاسو ته ویله تا مفتي صاحب ولیکله نه جي نه نه تاسو د پوسټ هغه پوسټ خبره جوړي دا د دې کې نشته جی وای طرف عمل دي د مازیګر نه دی جی بالکل واري دا مازیګر نه شرایط او دغه لیکلي دا نه جی نه نه لازم دي دا باندې نشته دی جی بالکل نه خبرې جی کدا سي زیاته خبره بګیره خبرې خو تهمت خو مطلب نه لګول پکار دا رفض دی جی دو شهادتيان او دوه مفتیان لګیا په زبان مطلقاً ویلي ورې مفتي صاحب محترم دا خبرې بلګي سنجیدګي طرف ته بوزو کنه جی مفتي صاحب تاسو دا ولیکل شمه ویلا نه جی لیکلا دا خبره ومني جی بیا به دینه نور خبرې جوړي صحیح شو دا خبره شو صحیح شو باقي درېمه خبره ده چې حضرت صاحب ویل شره بیا به تعریف وکړه چې تاسو کوم جمهوریت مراد دی او زموږ کومه کنيزه لفظونه بالکل زموږ خبره نشته تاسو نشته تاسو دې کنه دا کنه خپل اسلام مراد ده او حق ته رسیدل دي نو زموږ مراد جمهوریت نه رایج نظام دی مونږ ویل کنه رایج نو دا غي تعریف به مونږ کو بیا نداري تاریخ په نظام په موجوده مناظره جی بیا بکو جی جی بالکل تاریخ ضرورت نشته رایج نه عمل بل لا چې یو او تعریف خدا دا خو مطلب ټول ته پته شرایج دی کنه نو تعریف ته ضرورت نه خو بل فرض کینو موږ په وضاحت وکړو جی ګور جی وای جی وضاحت به مونږ کو جی مونږ به جی تعریف هم کو چې زمونږ کوم جمهوریت ته کفر وای کوم جمهوریت ته کفر وای تاسو جمهوریت کفر نه غړي څنګه شي جواب دا وای کی تاسو فرمایل نو کوم جمهوریت ته کفر نه وای تاسو به وضاحت کوئ کنه وضاحت وشي ان شاء الله بالکل وضاحت مونږ وکړو باقي د ادله خبره شو ان شاء الله العزيز چې کوم خبرې د مطلب د کوم دلیل محتاج هغه دلیل مونږ پیښ کوو ان شاء الله وخت وراشي ان شاء الله العزيز ان شاء الله عز الله بخیر کیږي خدای بخیر کی حاجی بل خبره تاسو دوه شرع حکم کوم سوګي قائل دي یا شامل افراد دي تاسو تقسیم وکړو ان شاء الله العزيز نو شکل موږ په دې اوزیه ته ورسو په دغه نظام باندې نجی نخلاصو ما زما خبره جی تاسو ټول وری نجی خبره خوري کنه نجی چې کله موږ تاسو حضرت صاحب تاسو خیر زما خبر لګوري کنه هر ځای کې خوشاله کې نشلی کنه تاسو ته ان شاء الله العزيز چې سو وایي موږ درته وایو شامل افراد حکم ان شاء الله العزيز درته وایو نظام خبره سره ورسی کفر دی کنه دی کبل فرض وو تاسو موږ ته پوښتنه کې شو شامل افراد سو کوم د یو فرد ان شاء الله يم د مولاویم د امیم د جاهلویم د عالم ویم د ټول ویم ان شاء الله العزيز بالکل نه تختمه نظام چې سر ته ورسیږي او یو تفکیر جی حضرت صاحب سوال در کومه بیا بس بندو بیا با تاریخ در کوم بغړی هغه دا چې دا ته وې چې مروجه نو په دې مروجه کې ستا په لغت کې ستا په اصطلاح کې پاکستان شریف داخل لیکنه دی ځان څه نوٹ کوي او دا ما خبر ورسېدی ته مروجه دا کفر دی نو ستا په اصطلاح کې ستا په دماغو کې د پاکستان جمهوریت دا اوس چې کوم دی دا په مروجو کې داخل لیکنه دی دا ما خبر ورسېدی مروجه کې پاکستان داخل او چې مونږه بس فالو شي دا صحیح شو بس او مخکې بیا راشي کنه حضرت صاحب سوال وکړي چې پاکستان داخل دی کنه پاکستان جمهوریت بالکل زموږ په داخل دی بالکل داخل دی الله پاکي د دوی له طرفه دا راځي چې پاکستاني جمهوریت په دې کې داخل دی بالکل بس چې شو نو پاکستان بس خپل په پاکستاني جمهوریت یا کوم یا شرطي پاکستاني جمهوریت اسلام دا بس اوس به یو دغه وکړو یو سلام دا کنه دغه چې پلیس وکړي د پلیس باندې دا وجه وایي دا
کېده دي ها یو پیلوان بالکل تاسو د څه شي بالکل بالکل دا صفای کوم د خط سره باندې راوړل نه نه یو پاکه پاڼه راوړه پاکه پاتې ضرورت خو به ضرورت نه راځي ها حکم چې لګي پاتوا هغه خو وروسته به د دوی خپل مبارک نه وګورئ بالکل د افراد مطابق لو به ورځي به بلا شه دا حاضری ټوپ دیور کوماري سالون کوي چې خلک ته ټوپ ونګوري او حضرت سی بواله دا مقام پینټر مالا راکې پینټر پوینټر طالب جان دا د سکوپ دی دا خپل کړي راکې سی ولا دا بنور دا باندې خپل راشه ما یې بدل د مخامخ کې مش دلته لا لا ما دلته بس د مخامخ کې دي خرابې بس کې دلته الناس تم دا ورا داوا ستاسو له طرف نه مفتي محمد ندیم خان درویش نوم دې ندیم خان دی جی جی سونه اخو نه ما یریګه او به دا پک او دا عبید الله او دا عبد الله وته ولي وي عبید الله چې زما دوی نوم دی جهادي چې کوم هغه نوم دی کنه نو چې په فیسبوک کې دوی نوم غواړم ما یو ځل وکړ بس په دې مشهور ده ندیم عبد الله خو د اسماء خپل صفات دي کې زما ډېر ملکه ده دا به بیا عبید دی عبید تو ویم دا ودا ښه الکه که غلطي ګم ما توای وای مروجه مروجه جمهوریت جمهوریت د دنیا اکثر اوریګا